او انتها الله جل مجلوه شکړه دا نو هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو د نبوت د روحانی منصب انتها او کمال لپاره الله پاک د مکی مکرمه د خار انتخاب کړي. د مکی مکرمه د خار د فضیلت او د افضلیت یو وجه دا ده چې د دنیا د دې دوه خاریون علاوه چې یو مدینه منوره ده او بل مکه مکرمه ده، بل د ځمکې یو حصه هم الله پاک حرم نه ده ګرځولی، حرم یې نه ده جوړه کړې، او د مکې مکرمې د ښار څه حصه د ځمکې هغه الله پاک حرم مقرر کړی دی. او د حرم د ځمکې حکم دا دی چې کافر ورته دننه نشي تللی. د حرم د ځمکې حکم دا دی چې مصلح انسان به پکې نه ګرځي. د حرم د ځمکې حکم دا دی چې په دې کې ښکار چې د یوې ونې د سوري د لاندې ناست دي نو ښکار وجل، د ښکار وجل، قتلول او په هغې ګزار کول خو غټه خبره ده، هغه به د هغه ونې د سوري نه هم نه شړي، یېرې به هم نه، هغه چې هر شي. او د مکې مکرمې د ښار د حرم حکم دا دی چې څوک پکې قتل وکړي نو د حرم په حدودو کې دننه به د هغې نه قصاص نه اخلي، د هغې نه بې بار کې بهر به دې نه قصاص اخلي. د مکې مکرمې د ښار د حرم په باره کې الله قرآن کې وایي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، الله دې زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. د مکې د ښار په حرم کې ګناه دا خو ډېره لویه خبره ده. الله وایي ومن یرید فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. د مکې مکرمې د ښار په حرم کې کم انسان چې د ګناه د کولو اراده قدرې وکړله الله وایي زه به ورته دردناک عذاب ورکوم. نو دغه حرم چې دا د احکام دي، کم بوټی چې خودرو وي، دا یو خبره په حاجیانو کې مشهوره ده چې په لاره به رواني خیال بیني ایو حاجي صاحب چې د بوټي یو پاڼه یا لږ شاندې حصه راوني چې کټېږي او بیا دا نور ورته چې دم در باندې ووخته ګناه دې وکړه، داسې خبره نه ده. کم بوټی چې خودرو وي، خودرو معنا ده چې هغه فطرتاً خود به خود په خپله د ځمکې نه را پیدا کېږي، داسې بوټی کټ کول، ریبل، وهل، د هغې څانګه را کټ کول دا مني. که کم بوټی مخلوق کرلی و نل کړی و، لکه موجوده زمانه کې په مکه کې چې څومره بوټي دي یا ګیا ده دا ټول حکومت کړي و نل کړي دي، نو نه دي کټ کول پکار، خو که چا کټ که نو ګناه پکې هم نشته او څه دم هم ورباندې هم نه اوړي. د مکې مکرمې د ښار د فضیلت یو وجه او یو سبب دا دی چې مقام ابراهیم
هغه تیګه چې په کومه تیګه باندې ابراهیم علیه السلام ودرېدلی دی د هغه د قدمونو نښې پکې دي او الله په قرآن کې د هغې ذکر کړی دی د دې د حفاظت لپاره الله پاک د مکې مکرمې د ښار انتخاب کړی دی دا د مکې په ښار کې محفوظ دی د مکې مکرمې د ښار د فضیلت یو وجه دا ده حجر اسود چې دا د جنت کاڼی دی او الله جل جلاله د جنت نه رالیږلی دی او د ننه پورې محفوظ دی د قیامت د ورځې پورې به دا محفوظ وي د دې د حفاظت لپاره د دې د تحفظ لپاره الله پاک د مکې مکرمې د ښار انتخاب کړی دی د مکې مکرمې د ښار د فضیلت یو لوی دلیل هغه دا دی چې د قرآن کریم اکثره حصہ چې الله جل جلاله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نازله کړې ده دا هغه د مکې مکرمې په ښار کې ده د مکې مکرمې د ښار د فضیلت یو وجه دا ده چې په تمام عالم کې په کم ټیم کې په کم ځای کې په کم وخت کې کم مسلمان کم منظم کوي فرضي که واجبي که سنتي که نفلي که مستحبي قضایي او که ادایي نو مخبه د مکې د ښار طرف ته کوي او کعبه طرف ته کوي او کعبه د مکې په ښار د مکې مکرمې د ښار د فضیلت یو وجه او یو سبب دا دی چې د آدم علیه السلام نه راواله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری د تمام انبیاء کرامو پاک قدمونه په دې خاوره باندې لګېدلي د مکې مکرمې د ښار د فضیلت یو وجه او یو سبب دا دی چې د عرفات میدان د مزدلفې میدان د مینا میدان د صفا او د مروه ترمنځ میدان چې د دې میدانونو سره او د دغه غرونو سره د حج او د عمرې ګڼ احکام الله تړلي دي دا ټول د مکې مکرمې په ښار او د هغې په اطرافو کې دي نو دا هغه غټ غټ فضیلتونه دي د مکې مکرمې د ښار د دې د بیانولو مقصد دی چې کله به یو مسلمان باندې الله پاک مهربانه شي او دی حج ته لاړ شي او یا دی عمرې ته لاړ شي او بیا دی لس ورځې شل ورځې دېرش ورځې په مکه کې اوسېږي نو چې دا احساس د ده په زړه کې چې دا زه په کوم ځای کې یم ګرځم په کوم ځای کې شپه مې په کوم ځای کې دا ناست په کوم ځای کې یم خوراک څښاک په کوم ځای کې کوم دا احساس د زړه په زړه کې نو ځکه د دې خبرونه ځان خبرول پکار دي د مکې مکرمې د ښار ډېر نومونه دي او قرآن کریم هغه رانقل کړي دي مشهور نوم هغه مکه دی وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم قرآن کریم دغه ځای کې د دې ښار نوم رانقل
را نقل کړي مکه د دې ټکی او د دې لفظ یو معنا دا ورانول میټاول ختمول نو علماء کرام لیکي چې د مکې مکرمې د ښار ته د غنوم په دې بنیاد کې خودرې شوې دي چې د ګناهګارو بندګانو ګناهونه میټاوي ختمي د مکې مکرمې د دې نوم دویمه معنا ده هلاکول بربادول نو علماء کرام لیکي چې دې ښار ته مکه په دې بنیاد باندې وایي چې د کبرجنو قبر بربادی ظالمان او متکبرین نعوذ بالله هغه هلاکی او بربادی د قرب قیامت په وخت کې به دجال دا ټول عالم شان کی ټول ازمکه بچان کی او د ازمکه په یو ټوکړه باندې به داغه قدمونه لګي ما سوا د دوه خاریونه یو د مدینه منورې ښار او بل د مکې مکرمې د مکې مکرمې د ښار حدود ته بدلنا دجال نشي ننوتی د مدینه منورې د ښار د حدود ته بدلنا دجال نشي ننوتی حدیث کې راځي الله جل مجلوه با د دې دوارو خاریونو غیر چاپیره فرشتي مقرر کی او هغه فرشتي با د دجال د ننوتونه د مکې او د مدینې د ښار حفاظت کوي د مکې مکرمې د دې ښار دویم نوم دی بکه د میم په ځای باندې بی ده دا هم قرآن را نقل کړی دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین اولنی کوټه چې کومه د بندګانو د عبادت لپاره جوړه کړې شوې ده دا هغه کوټه ده چې هغه د بکه د بکې په ښار کې د مکې په ښار کې ده بکه دا هم د عربۍ د ژبې لفظ دی د دې معنا هم شلول ختمول میټاول دا د ګناهګارو بندګانو ګناهونه میټاوي ختموي ځکه ورته بکه وایي دریم مشهور نوم د مکې مکرمې د ښار هغه دی ام القرى ویل کېږي مور ته او قرى دا جمع ده د قریتون او قریه وایي ښاري او کلي ته نو دی ښار ته ام القرى وایي څلور وجې پکې علما ذکر کوي یو وجه دا ده وایي دې ته ام القرى د دې د وجې نه وایي چې د دې ادب او احترام په نورو ښاریو کې داسې دي لکه څنګه د اولاد د باره د خپلې مور ادب او احترام لکه څنګه بچې زوی او لور د مور ادب کوي احترام کوي قدر کوي عزت کوي نو د مکې مکرمې اوسیدونکي انسان به
د مکې مکرمې د ښار داسې ادب او احترام کوي. او یو وجه پکې داسې کار کوي چې دا ښار د دنیا قدیم او اولنی ښار دی، نو د دې په وجه باندې دا د نورو ښاریو د باره داسې دی لکه د مور په شان ده، ځکه د ام القرا وي. نبی علیه السلام چې کله د مکې مکرمې د ښار مشرکانو مجبوره که او بیا د الله د اړخه ورته اجازت ملو شه د هجرت د کولو، نو چې کله د الله پیغمبر روانېده نو د مسجد حرام د مخامخ یو غونډۍ وه، د هغه غونډۍ نومو حزوره. د نبی علیه السلام د تره لوره د ام هانی د کور ته دا مخامخ وه. موجوده زمانه کې هغه د مسجد حرام په توسیعاتو کې راغلی ده. په یو زمانه کې د دې غونډۍ په محاذات کې د حرم یو دروازه هم وه، هغه دروازې نوم باب حزوره. نو په دغه غونډۍ باندې د الله پیغمبر ودرېده او د مکې مکرمې دې ښار ته یې رامخ که او وی زما دې په الله باندې قسمي چې ای د مکې ښاره ته الله ته د دنیا د ټولو ښاریونه معزز ښاري او د الله جل جلاله په نظر کې د ټولو نه الله ته محبوب ښاري. او که زه د مکې د خلکو او په یو روایت کې راځي خپل قوم ستانه نه وي وښکرې، زه به کله هم ستانه سوا په بل ښار کې نه وي پاتې شوی. نو دا د مکې مکرمې د ښار هغه مختصر فضایل دي. الله دې زموږ ستاسو په زړونو کې په صحیح معنو کې د مکې مکرمې د ښار عزت او عظمت پیدا کړي او الله جل جلاله دې په کرات او مراتو سره موږ تاسو ته د هغې د لیدو توفیق را نصیب کړي. او الله جل مجلاله دې موجوده زمانه کې کومه فتنه روانه ده، کوم جنگ روان دي، الله دې د تمام عالم اسلام د مسلمانانو د ملکونو او بیا خاص کر د سعودي او د حرمینو دی الله پاک حفاظت وکړي. ټرمپ او اسرائیل امریکا او د هغې ملګري دي الله جل جلاله د خپل قدرت او د غضب په سپېړه باندې ووایي. الله جل جلاله دې خپل قهر او عذاب پې نازل کړي. یوازې مسلمانان نه، یوازې انسانان نه، موجوده زمانه کې تمام مخلوق د الله د دې دوه ملکونو نه په هور او په عذاب کې پروت دی. الله جل جلاله خپل مخلوق د دې دواړو ظالمانو د ظلم د تسلط نه آزاد کی. الله دې زموږ استادو په دې مختصر ژوند کې د رسوایۍ سره د شرمندګۍ سره مخامخ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.